المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون. سورہ یاسین شروع کو. یاسین ورته ځکوایي چې دا په اول کې دا لفظ یاسین راغلی دی او د یاسین غني ترجمه دي. د یاسین یو ترجمه یا انسانهم دی، اے انسان، او دا د رسول الله په نمونو مبارکو کې یو مبارک نوم دی یاسین، او یاسین دا مقطعات قرآنیو نه هم دی. او بهرحال دا راواګیستی شو دی صورت ته کې شو مکی دی، د هجرت رسول الله نه مخکې نازل شوی دی. مضمون په لحاظ سره بالکل د مکی صورتونو اگر اهداف و موضوعات ادا کئی. بعض بعد الموت بانی پورا زور ورکی، دعوی توحید بانی دلائل قائمی، او صداقت الرسول او صداقت القرآن بانی پورا تفصیل سر باز کئی. دا دری اساسی موضوعات تی دمکی صورتو. والقرآن الحکیم، قسم ملی پا قرآن خاوند حکمت بانی، اور قسم اللہ پہ سخری انک لمن المرسلین. پا دے خبرہ زمارے قسم پہ قرآن محکم بانی چی یقیناً اے محمد تر پیغمبرانو نئی. دتا مشرکانو بورترا خبر کولا لست مرسلا، تا پیغمبر نئی، منگ تا پیغمبر نہیں را لے گلے شوی، لست مرسلا. نو اللہ قسم خور چی والقرآن الحکیم، پا قرآن خاوند حکمت میں قسم وی انکا اے محمد تچیے لمن المرسلین، خام خاد لے گلو شوئے علی صراط مستقیم، او لے گلے شوئے پلار برابر باندے. تنزیل العزیز الرحیم، دادی راکو زدلا دا جانبا دا زور اور خدای میرا باننا. دا قرآن دا اللہ تنزیل لے اور سر پار را گلے لتنذر قوما، اے پیغمبرہ دیر پارا چی ہوئے رہے تا پریبان یو قوم لرا ما انذر آباؤہم چلی دی رولے شوی پلاران دوی پا ہم غافلون دوی کامل نا خبرہ دوی پلارانو تم سوک نا دیر آگلے. پنی منز کے زمانہ دا پترت تیرا شوی دا 5 کال نا دا 500 کال نا دا 600 کال پورے، او پنی منز کے عیسیٰ علیہ السلام نا رسول پیغمبر نا دیر آگلے. نو دی انتہائی نا خبری کی پراتی دی. لقد حق القول علی اکثرهم، یکنن ثابت شوی دا وینا دا اللہ پا اکثر بانی پا ہم لا یمنون دی ایمان نراوڑی. انا جعلنا پی آناقهم اغلالا، یکنن گرزولے دے منگا پا سٹونو دے کفارو کے اغلالن توقونو لرا. اغلال دا غل جمرا، غل توق توائی اغدا دے چھ دے دالا سنا دے مرائی تا ولا اوتڑی، او دلتا یو تیره غوندی دگئی دی خپو کم داگی یو حصی، او بیا داس یو تیره ڈنڈا راگلی او داگی دا سر بالکل تیره اگر ویلا دی دیتا چولی دی دیتا نو جی ایک داگئی تا خوگی نو دا سر رسی کڑی داسی او خطا نشی کرده. نو دا کفار دا دی قرآن او دا اسلام او دا پیغمبر سر دا دشمنی کری چه دوی گویا کہ سترگی نشی کتا کولی چلا حق پسترگو بانی وی نوائی گرزوری دی منگا پا سٹونو دی که اغلالا توقونو لرا. نو پہیا پدا توقون چی دی الالاسقان منتحیتن الالاسقان، رسیدون کی دی زنوتا اسقان دا زکن جمرا دا دینا لاندے. وهم مقمحون، نو دی برگوری او سترگی پٹی کڑی دی داسے برے گوری. وجعلنا من بین ایدیہم، گرزولی دا منگا مخیر دی کفارو تا صدن یو بندو یو پردم ورد مخیط ایخیدا، ومن خلفهم صدا، او شاتم دوین منگا یو صد او یو بندگا کڑے دے. فاغشیناہم شمکور کڑی دی راند کڑی دی منگا دی کفارو لرا، فهم لا یبصرون، نو دوی نینی حق لرا، اس حق نینی. وسواء علیہم، برابر دا پر کفارو بانی انذرتهم کا یرے دوی لرا ام لم تنذرهم او کنے یرے دوی لرا لا یؤمنون ایمان نراوڑی.
ځکه ایمان به څوک راوړي انما تنذر من اتبع الذکر خامخا ایمان راوړي هغه څوک چې تابع وي د ذکر څوک چې د الله د ذکر او د الله د کتاب تابع وي نو هغه کې د الله نه ير راځي وخشي الرحمن او یریږي د مهربان بادشاہ نه بالغیب په نه لیدلو سره وبشره نو زیر ورکه داسې نیک بخت ته بمغفرتن په بخشش د ګناهونو سره چې الله به ګناهونه معاف کړي واجر کریم او زیر ورکه ته په یو مزدوري مزیدار باندې کریم په معنا د کثیر الفواید باندې انا نحنو نحيي الموتى یقینا الله وی منګه ژوند کو مړو لرا ونكتبو لیکو منګه ما قدمو اغا چې دی خلق وړاندې کړی دي واثارهم لیکو منګه دی آثارهم آثار دا قدمونه چې سړی په ځمکه باندې دي دته آثار ویل کی نو دا منګه لیکو لکه یو سړی د نیکۍ لپاره یو ځای ته زیرازي جمعه تر منظر پارزي نو دا د تلو قدمونو او د راتلو قدمونو هم لیکل کېږي او دلته د علماو دا هم لیکلي دي چې دا کرام الکاتبین خو د انسان سره ای او چې کله انسان ایک یا دو دپاره بیت الخلا ته ننوځي یا د استنجا دپاره بیت الخلا ته ننوځي نو په دې وخت کې دوی ورسره نه ځي نو دننه که به بیت الخلا کې دی څه کوي نو د هغې به صحیح نو هغې علماو لیکلي دي چې که دننه د ګناه کړي نو هغې هغه آثار پې ځلیږي هغوی ورته بار ولاړ چې راوځي نو هغوی ویني ورته ځلیږي پوهېږئ پرې باندې نو آثار معنا ده دایم معنا ده دایم معنا ده که د نیکۍ آثار دي ومې الله لیکي او که د بدۍ دي ومې لیکي وکل شیء احصیناه هر شی چې دی ضبط کړی موږ هغې لا په شمېر کې هم راوستی دی فی امام مبین په امام مبین کې په علم د الله کې لوح محفوظ کې درج کوو وضرب لهم مثلا اصحاب القریه بیان کا دے خپل قریشانو ته مثال داغه کلیوالو مثال ورته بیان کا کله انطاکیه دا خطرناک خلق دي مشرکان دي اذ جاء المرسلون کله چرال دوی ته پیغمبران درې پیغمبران ورته الله په ځل راولېګل درې دا پیغمبران رااله ایا دا د عیسی علیه السلام شاګردان راغلي دي او کنه برای راست پیغمبران دي اختلافي مسله ده او تحقیق دار چې دا د الله رسول دي اذا ارسلنا الیهم مسنعین کله چې ولېږدي کلیوالو ته موږ دوه پیغمبران فکذبوهما نو دې کلیوالو ورته ویل د نسبت د دروغو که ځئ تاسو پیغمبران نه او وی نیول فعززنا بثالثین پس موږ امداد وکړو د هغوی په درېیم باندې درېیم پیغمبر هم ورپسې ولېږه او هغه د بادشاه سره ملاو شو اوږده واقعات دي او د هغې په نتیجه کې ملګري راوواته بیا راله بازار ته فقالو انا الیکم مرسلون ویلې موږ درې واړه تاسو ته لېږلې شوي پیغمبران یو قالو ما انتم الا بشر مثلنا کلیواله ورته ویلې چې تاسو درې واړه خو نه یې مګر انسانان یې زموږ شان نو که الله موږ ته فرشته رالیږي نو دغه پیغمبر نو انسان به رالیږي دوی پرې عقل دي څه شي چې شیطان څنګه په خره سوارې کړي دي چې د ګټې نه خدای سازیږي او د انسان نه پیغمبر نه سازیږي دا دوی عقل دی وما انزل الرحمن من شیء او دا خبره به د مشرکانو وکړه چې مهربان بادشاه هیڅ شی نه نازل کړی ان انتم نه تاسو پیغمبرانو الا تکذبون مگر دروغ وایئ قالو پیغمبرانو ورته ویلي ربنا پروردگار زمونږ چې دی یعلم پوهېږي چې انا الیکم لمرسلون منګه یقینا خامخا تاسو ته د لېږلو شوونه یو وما علینا الا البلاغ المبین او ای خلکو نه دی په منګه باندې مگر رسول ښکارا زمونږ ډیوټي دا ده ذمہداری داره چې موږ تاسو ته په ډاګه رسول کوو قالو انا تطیرنا بکم د کلیواله ورته ویلې یقینا موږ بد پالي نسو په تاسو باندې او درې واړه چې راغلي او دا نوې خبرې شروع کړې دي نو موږ لوی مصیبت سره مخامخ شوي
لئن لم تنتهو کچر تاسو نکلاری گئی کتاسو کلاری گئی نا لنرجمنکم نمگولو تاسو لپکانو بانی پکانو بمبڑکو پکانو ولیمسنکم من عذاب علیم او خامخاو برسی تاسو تا جانب زمنگ عذاب درناک پیغمبران ورته ویلی منگوانی دا الزام ملگوئی چی دا بدپالی پا منگا نیسائی دا بدپالی اسباب تاسو پترخ کی نیولی دی شرک او کفر دے حق مسترد کول دی اخو تاسو سر دی قالو پیغمبران ورته وای طائرکم معکم بدپالی تاسو سره دا طائر مارغه ته وای خود عربو د عادتو چې کله به سکار کار کول غوښتنو مارغه په پونه کې ناسو را ورګاله کا پاسو میخه که په خیتلا طرف لاړ نو بیا وزما او که په ګس طرف لاړ بیا بنځو نو مارغه به پاسو چې په ګس طرف بلاړ ولې اجازه نشته الکه اوس مارغه دې نه خبر دی یا سړی به حیران شي کنه سړی ورته حیران شي نو دا طائر د شومیت نه عبارت دی ځکه مې ته خبره وکړه قالو طائرکم یقینا اغا اسباب د بدپالی ستاسو معکم تاسو سره شرک او کفر دی این ذکرتم آیا کله چې تاسو ته پند درکړی شي نو معنا دلته دې خبر پټ دی معنا دا ده ان ذکرتم تشأمتم آیا ارواری چې تاسو ته پند درکړی شي نو تاسو بدپالی نسئ بل انتم قوم مسرفون بلکې اے خلکو تاسو قوم زیاتې کوونکي یئ دوی چې راتللو حبیب النجار یو سړی دی د دې په د خاري چې کومې دروازې دي د یوې دروازې خواته د هغه ځای دی او کور دی دوی چې سلمه رالو نو بس هغه ته ورستانه شو هغه دعوت ورکړه هغه ویلې چې زما پرې بدن باندې یو بیماری ده او د اویاو کالو نه زه د دې بوتانو دا پوجې کوم او دا نظرانې ورکوم او دا دعاګانې کوم زما نه دا بیماری لرې نه شوه تاسو چې ماله کم دعوت کم رب ته راکوئ نو که زما دا بیماری روغه شوله نو زه په تاسو ایمان راوړم نو هغه خدای روغ کو ایمان یې راوړ اوس دی خپل کار کوي حبیب النجار دی کار کوي او پیغمبران کلی ته رالل او په چارسو کې وعظ شروع او خلق ته راتاو شو د وهلو دپاره دی چې خبر شو نو قرآن د هغې ذکر کوي وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى راغې د هغه لرې طرف د ښار نه یو سړی را منډې وهي په منډه منډه راغې قال او فرمایل ده یا قوم اتبعوا المرسلین اے زما قومه تابع شئ د پیغمبرانو تابع شئ او بیا ورته وایي اتبعوا من لا یسألکم اجرا تابع شئ د هغه چا چې نه غواړي ستاسو نه پرې څه مزدوري وهم مهتدون او په خپل هم په درسته لار دي تا نه مزدوري هم نه غواړي او د شکل شباهت یې وګوره دا هم تا ته اشاره درکوي چې دا په هدایت باندې بیا ولې نه منئ خلکو ویل ته یې ملګری څه تا یې ملګرتیا کړې ده څه نو دی وایي وما لی لا اعبد الذي فطرني والیه ترجعون وایي صاحب یاسین حبیب النجار وما لی سدی مالرا سمانع دے دا دې خبرې چې الله وما لی لا اعبد الذي فطرني سدی مالرا چې په عبادت تو کو برا غزاد کې مالې پیدا کړې دے وإلیه ترجعون تاسو ټول براغه مخې ته ځئ حبیب النجار ورته وایي چې هغه رب باندې به ایمان ولې نه راوړم چې زه پیدا کړی یم تاسو ټول هغه ته واپسي کوئ ورځئ به پرې اتخذوا من دونه آلهتنا آیا اونسما سوا د الله نه ځان له بوتان نور خدای نونسما ان یرد الرحمن هو که اراده وکړي مهربان بادشاه بضر ما ته تکلیف رسولو سردردی راشي بیماری راشي لږه تنده راشي لا تغني عني شفاعتهما نشي د پکولې زمانہ
سپارش ته دغه بوتانو شیئا څه ولا ينقذون او نه ما خلاصولی شي انی اذا لفی ضلال مبین زبا په دې وخت کې ګوره په ګمراهۍ ښکاره کړم که دغه بوتان ته به خدایانو ویل او بیا ورته اعلان ویل انی آمنت بربکم فاسمعون یقینا ما ایمان راوړی ستاسو په رب باندې واورئ آسان کار نه و بس خلک راتاو شدي پیغمبران پرې خو په د باندې شروع کړه عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي په حبیب النجار باندې دونه وګرځېدل په خپو باندې چې کلمې راووتې وي او په شهادت باندې ورسېد او هېڅوک داسې نه و چې ولې کوئ دا د مکوه قسم څوک کړو چې مه کوئ داسې ټول قوم خدای غر کړی او تباه کړی قوم بس خو څنګه چې د حبیب النجار په شهادت رسی نو فوراً ورته اډر ملاویږي جنت ته ځه قیل ادخل الجنه وویلی شو حبیب النجار ته دننه شه جنت ته او جنت ته لاړ د جنت دا عیش او آرامي چې ولیده او دا خوشحالي ولیده نو شروع شو قال یا لیت قومي یعلمون قال اویل حبیب النجار یا لیت قومی کاش کې قوم زما یعلمون پوه شولې بما غفر لی پاغ خبره چې الله ما ته پاغي باندې بخنه وکړه ما ته رب زما کاش کې چې پاغ خبره زما قوم پوه شوې چې په کومه خبره باندې الله زه معاف کړم وجعلني من المکرمین او وی ګرځو ما لرا نکی تاسو بل څوک پیږئ نه تکبرې ته ولګوئ ټیک شو لکه ښه دلته پکې تاسو راکړئ مړ چې دی اوري کدی را لنډ کوم بسته خو چې دونه کوي چې چاړه لکه کور راوړه که نه تاسو چا چاقو نشته څنګه دهشتګر یې تاسو ټیک شو او
سم کوي دا قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ویلی حبیب النجار د شهادت نرستو جنت کې لګیا دی. یا لیت قومی کاش کے قوم زما یعلمونا پوشوے بما پاغ خبر غفر لی ربی چی بخن اکڑماتا داگی پوج زما رب وجعلنی من المکرمین او وی گرزو مال را دا عزت مندونا. علماء تفسیر لکی وی نیکان خلق چی کنا دا پا جون کی او دا مرگ نرستو دوارا دا خپل قوم خیر خواهی. نوی حبیب النجار د مرگ نرستم د قوم خیر غواړي چې دا کاش کې زما قوم پاغه نقطه پوه شوي چې په کومه خبره زه خدای پاک معاف کړم او جنت ته راورسولم. دغه عقیده توحید وا او دغه رد شرک چې ما کوم کو. وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم خامدون. الله فرمایي چې د حبیب النجار د شهادت نرستو منګه د پرشتو فوج په قوم په سراو نه لګو. دا دون شي نه نو صرف یو आवाज جبريل په وېستو ټول سړخ لپراتو بیا. وما انزلنا على قومه نده نازل کړي منګه په قوم د حبیب النجار باندې من بعده پس شهادت داغنا من جندن سپوج من السماء طرف پر اسمان نا منګه آسمانی پوج دی په سرانه وسته. وما كنا منزلين نه منګه را کوزون کی وداسه ان كانت نو دا هلاکت د دوی الا صيحة واحدة مگر یو आवाज جبريلو فاذا هم خامدون ناسا په دوی مړه پراتو. خمود اصل کې دا سکروټ جمله شری ته وای. یا حسرتن علی العباد اے افسوس دې په بندګانو باندې. الله وای اے افسوس دې په بندګانو باندې ما یاتیهم من رسول ناراضی دوی تا یو پیغمبر د پیغمبرانو نه الا کانوا به استاذون مگر دوی پای پر ټوکی کون کی. اولم يروا كما هلكنا قبلهم من القرون اولم يروا اين ګور دوی كما هلكنا قبلهم سمره هلاکړي دي منګه مخکې دوی نه د اوسیدونکو زمانونا انهم اليهم لا يرجعون چې یقینا دوی دغه مخکري قومونه الیهم دی موجوده قومونه ته لا يرجعون واپس کیږي. وان كل لما جميع لدينا وان كل ندی دا ټولو الا جميع لدينا دا ان پمانه د ما کا لما پمانه د الا کا ما كل الا جميع لدينا نبی دا ټول قومونه او دا ټول مگر ایبا جمع کړی شوي په نظمنګ باندې په قیامت کې محضرون حاضر کړی شوي. وآیت لهم الارض المیتة دلائل الله تعالی په خپل توحید پیش کوي. مختلف دلائل دي. زنی د نخونه په توحید او په وجود د الله باندې خلکو لپاره ځمکه مړه ځمکه ده سوکړه ده دوړي پکې الوزي شینکې پکې نشته. احیناه ژوندی کو منګر ځمکه لا واخرجنا منها حبا روبا سمنګ د دینا دانی فمنه یاکلون فزنی د دینا داخل خوري. وجعلنا فيها جنات من نخيل واعناب او ګرځولي منګه پر ځمکه کې باغونه د کجورو او د انګورو. وفجرنا فيها من العيون او چلولي او روان کړي منګه په دې کې چینو لرا د سره پاره لیاکلوا من ثمره دې لپاره چې اخري د میوې د دینا. وما عملت ايديهما دې دوه ترجمې دي. کما ناپیشي چې اخري د میوو د دینا رامنګ چې کم سو وکړه وما عملت ايديهما نه دې کړه دې لره لاسونه دوی. یو ترجمه ده او چې موصوله شي نو معنا ده لیاکلوا من ثمره
دې دپاره چې وخوري د میوې د دې نه او د دې دپاره چې وخوري ما د هغې نه عملته چې کړي دي هغې لره لاسونو د دوی د دوی پکې خدمتونه کړي دي افلا یشکرون آیا دوی د الله د نعمتونو قدر نه کوي سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون پاکی د الله هغه ذات لرا چې پیدا کړي دي مختلفو جوړو لرا پیدا کړي دي جوړې ټولې مما تنبت الارض د هغې نم جوړې دي کوم چې الله د ځمکې نه زرغون کړي دي د سید قطب شهید په فی ظلال القرآن کې بدی لیکل کړي دي چې په دې هر دا څونه نباتات او شجرات چې دي په دې ټولو کې نر او ښځی په دې کجورو کې خو تاسو ته معلومات نه دي څه چې په کجور کې دا نر کجور دی دا پکې ښځې کجوري دي او بیا د هغه نر کجور چې دی نو هغه کجوري نه کوي هغه بور کوي بوره نو هغه بور پسې دوی لاړ شي بور د هغې نه راوڅنډي او دا کمې ښځې کجوري چې د هغې په هغه وږې کې هغه ورواچي نو بیا کجوري ښې کېږي او مزیداري او هغه نقصاني کېږي نه او بیمارېږي نه نو سید قطب شهید په دې پوره تفصیل دلته لیکلی دی چې په دې وښو کې په دې ګیاګانو کې په دې فصلونو کې دقسې نارینه او زنانه الله پیدا کړي دي فرمایي سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض دا هغې نه هم جوړي دي چې کوم الله د ځمکې نه ټوکوي ومن انفسهم ستاسو د ځانونو هم چې کوم دی جوړي دي سړی او ښځه ومما لا يعلمون او د هغې نه هم جوړي دي چې تاسو لا نه پېژنئ بل دلیل وآیت لهم اللیل ځنې د دلایلو د قدرتو د الله نه د دې خلکو دپاره شپه ده نسلخ منه النهار راوباسو موږ د دې نه د ورځې لره د دې ورځې دا اجزا موږ راکینچ کو رای کاږو و توره شپه ساده شي فاذا هم مظلمون ناڅاپه دا خلک دننه کېدونکي په تیارو کې وشمس تجري لمستقر لها او نور کره نور چې دا چلیږي دا غزې د قراري خپل ته خپل کم مستقر چې ولا الله مقرر کړی هغې ته روان دی حدیث کې راځي عرش په نوره د عرش عظیم لاندې راشي اول ته الله تعالی سر به سجود عرش خپل سجده ده څنګه چې د نور سره لایق راغه سجده کوي او پروتي په دې باندې چې د الله طرفه به اډر ملاویږي چې دا کم معمول دی په دې به لاړ شم که نه ماته وایي چې ریوس ګیرو لږه واپس راوخېږه هره شپه په دې انتظار کې او د دې حکم په انتظار کې ناست ولاړ ذالک تقدیر العزیز العلیم دا د اندازات زورور خدای پویا والقمر قدرناه منازلا او سپومۍ اندازه کړي موږ په خپلو منازلو کې اتیش منازل دي د سپومۍ هره شپه په یو یو کې یو یو ځلي حتی عاد کالعرجون القدیم حتی چې واپس شي دا په شان د هغې څانګې اوچې پخوانۍ د کجورې باندې عرجون اصل کې دا کجوره چې کوم وږی کوي نو د وږي هغه سټې ته چې پای کې هغه نری نری تارونه او پای کې بیا کجوري دا لاس کې غوندې چې دی دې ته عرجون وي او دا چې هغې نه دا میوې وشوکوي دا پرې کجوره کي نو دا بیا رسې اوچ شي او رسې راتاو شي داسې راتاو شي نو معنا دلته دا ده او سپومۍ قدرناه منازلا سپومۍ اندازه کړې ده موږ په خپلو منازلو کې په خپلو برجونو کې نو دا چې په یو یو کې څونه کېږي نو دا زیاته رڼا کوي زیاته رڼا کوي حتی چې دا نیمې ته ورسي حتی عاده حتی چې واپس شي دا کالعرجون القدیمه په شان د هغې لاس کې د وږي د کجوري چاوت شوی داسې راتاو شي نو دا نری به تا ته راسې ښکاري لشمس ینبغي لها نور مناسب دي د دپاره ان تدرک القمره چې عمومي دی سپومۍ لره یعنې نور ځان له په خپل پلک کې تاویږي محور کې تاویږي سپومۍ په خپله کې تاویږي د نور ځان له د سلطنت زیری
او د سپومۍ ځان له ځای دی نور د سپومۍ حد ته نشي اوړېدلی او دا قمر د نور حد ته نشي راوړېدلی ولا اللیل سابق النهار او نه شپه لاندې کولی شي مخکری ورځې لره وکل فی فلک نار یو د نور او سپومۍ او د شپې او د ورځې نه په خپل خپل محور کې یسبحون لامبو وهي وآیة لهم یو لویه نښه د الله د قدرت د خلکو دپاره دا ده چې انا حملنا ذریتهم فی الفلک یقینا بار کړي دي منګه بچو د دې خلکو لره بچی د نوح علیه السلام او د هغه د ملګرو دي او د موجوده خلکو پلاران دي نو انا حملنا ذریتهم چې هغه د موجوده خلکو پلاران دي فی الفلک المشحون په کښتۍ ډکه کړی شوي کې وخلقنا لهما او پیدا کړي منګه د دې خلکو دپاره من مثله د مثل د دې کښتۍ نه ما هغه سارو لره یرکبون چې دوی په هغې باندې سوریږي یعنې په سمندر کې په جهازونو کښتو لانچونو باندې او په اوچه باندې په اوښانو باندې دوی سوریږي په اسونو باندې سوریږي او دې وجې نه اوښانو ته سفاین البر وایي عربو وایي دا د اوچې کښتۍ دي وان نشأ نغرقهم که موږ وغواړو نو غرق بکو دی لرا ډوب بکو دی لا په سمندر کې فلا صریخ لهم نه به هیڅوک استغاثه کوونکی دوی دپاره ولا هم ينقذون او ولا هم ينقذون او نه به دوی چې کوم نه اخلاص کړی شي د دې نه الا رحمتا منا مگر دا مهرباني ده زموږ د جانبه چې کښتۍ ده جهاز دی او په دې موجوده جهازونو کې په لکونو ټنه منه سامانونه پراته وي او به یو نرم شی دی هغه هر شی خپل ویښ ته رسوي او دا د اوبو په سر روانه ده او دننه نه ځي ومتاعا الی حین او سامان د پیدې دی یو ټیمه پورې واذا قیل لهم کله چې ویل شي دوی ته اتقوا ما بین ایدیکما ویریږئ د هغې نه چې مخې ستاسو ته دي وما خلفکم هغه چې وروستو په تاسو پسې راځي لعلکم ترحمون دې دپاره چې په تاسو رحم وشي وما تاتیهم من آیت من آیات ربهم نه راځي دوی ته یوه نښه د نښو د پروردګار د دوی نه الا کانوا عنها معرضین مګر دوی د هغې نه اعراض کوونکي په هغې سوچ نه کوي واذا قیل لهم انفقوا مما رزقکم الله کله چې ویل شي د مشرکانو ته خرچ وکئ د هغې نه چې الله تاسو له درکړي دي د فقراو مسکینانو له څه ورکئ قال الذين كفروا للذين آمنوا واي كافران مؤمنانو ته انطعموا من لو يشاء الله اطعما آیا موږ ډوډۍ ورکو هغه چا ته که الله خوښ شوی هغه به ډوډۍ ورکړې وه چې الله یې وله نه ورکوي موږ یې هم وله نه ورکو ان انتم الا فی ضلال مبین اے مؤمنانو نه یې تاسو مگر په خطا ښکاره کې یې یعنی دا هر کافر دا خیال دی د مؤمن په باره کې چې دا مؤمن ګمراه دی دا تاسو ګورئ کنه دا کفار دی مؤمنانو ته وایي چې موږ هغه چاله ډوډۍ ورکو چې الله یې وله نه ورکوي تاسو خو ای مؤمنانو په لویه ګمراهۍ کې پراته یې ویقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین وای مشرکان کله به دا وعده پر راتلو د قیامت باندې که تاسو رښتیا ای مؤمنانو پیغمبره ما ينظرون الا صيحه واحده الله فرمایي دا مشرکان انتظار نه کوي مگر د یو آواز چې یو پوک اسرافیل علیه السلام ووهي نو د دې په انتظار کې ناست دي تاخذهم چې نیسي با د آواز دوی لره وهم یخصمون او وي با دي جګړې کوونکي په اګستو خرڅولو به په جګړی په نورو معاملو کې بنښتي جګړې به سازي کړي او نه سبب اسرافیل علیه السلام نفحة الفزع وي دا لومبۍ نفخه ده ته نفحة الفزع وي یعنې د ګبراهټ هغه شپېلۍ به شروع کړي خلک به ټول په ګبراهټ کې شي حدیث کې راځي یو دوه کسان به او کپړه به راګیستي او داسې شاته به روان وي او داسې بیا کوي داسې بیا کوي او اتان به خورئ او نه به د دې بیه وکړي او نه به یې شرا وکړي او اسرافیل السلام به شپېلۍ را پرېږدي دا به دا کسې پاتې شي
او دا خلک به خپل خپل ځای باندې داسې لکه دا په سوکړه کې چې دا بوټی مړاوی شي ځای په ځای دقسې به مړاوي شي. نو دا هغې ته اشاره کوي فلا یستطیعون توصیة طاقت به لري د وصیت کولو ولا الی اهلهم یرجعون او نه به خپل کور والو ته واپس کېدلی شي. هر سړی به خپل خپل ځای کې ګیر شي. باس ونفخ فی الصور پوک به وهلی شي بل په شپېلۍ کې فاذا هم من الاجداث الی ربهم ینسلون ناڅاپه به دا خلک د قبرونه اجداث قبرونو ته وایي ناڅاپه به خلک د قبرونه الی ربهم خپل پروردګار ته ینسلون راځي روبوزي قالو وای بدی یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا وای برا خلک چا راپورته کمنګ لا د خپل خوابګانه مرقد زید خوب ته وای منګ را خپل خوابګانه چا راپورته کو نو مؤمنان خو به یقینا داسې وي بخلي مؤمنان لیکن ګناهګار مؤمنان او کافران دا خبره څنګه کوي قبر خو ما مرقد نه دی اخو د مصیبتونو ډک ځای دی. دې دوه خبرې دي یا دا وجه ده چې دوی کله دا حول او هیبت د قیامت وویني نو د قبر عذاب به ورته خوب ښکاره شي. یوه یا دا دی چې دې شپېلۍ دوباره یو شپېلۍ چې ووالی شي د دې بلې شپېلۍ په منځ کې په دوی باندې راحت راشي او ټول به په قبرونو کې ودی. نو شپېلۍ چې ووایي نو دوی به چا موږ د خوابګانه راپورته کړو. هذا ما وعد الرحمن دا هغه دا چې وعده کړی و مهربان بادشاه وصدق المرسلون او رښتیني دي پیغمبران. اوس پته ولګېده دا هغه شی دی چې الله یې وعده کړی و چې قیامت به راځي او موږ نه منله او پیغمبرانو رښتیا خبره کړې وه. ان كانت الا صيحة واحدة نه به مگر دا یو اواز به فاذا هم جميع لدينا محضرون ناڅاپه دا خلک ټول به په نیزه موږ باندې حاضر کړی شوي وي. فاليوم لا تظلم نفس شيئا پس نن باز یې ونه کړی شي په یو تن باندې ولا تجزون الا ما كنتم تعملون او نه به بدله ورکړی شي نه به بدله درکړی شي تاسو ته مگر هغه چې تاسو څه عمل کولو. ان اصحاب الجنة اليوم دا خو د ناکار خلقو حالت بدای د نیکانو حالت بسی. ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون. ان اصحاب الجنة یقینا مرګری د جنت یعنی جنتیان اليوم په دې ورځ باندې په شغلن ایبا په یو ډېر لویه مشغولتیا کې فاکهون مزې به اړاوئ په یو ناشنا شغل کې به او یو ناشنا په نعمتونو کې به ور ډوب شوي وي او په لذایز او خوندونو کې به ور ډوب شوي وي او مزې به اړاوئ هېڅ غم به نه دا د شغل معنا ده. هم وازواجهم فی ظلال علی الارائک دا جنتیان او د دوی بیانی به په اسورو کې علی الارائک ناس په تختونو باندې متکئون ډډې به والي پرې تکیاګانو ته او ناس په خپل بیبیانو سره لهم فیها فاکهة د جنتیانو دپاره به پر جنت کې میوې وي ولهم ما یدعون او دوی دپاره به هر هغه شی چې دوی اډر کوي راغواړي یدعون راغواړي لکه تا چوټل کې کېږي چې لکه ورشه موږ له دا راوړه او دا راوړه نو جنتیان به ووایي لکه دا راوړئ دا راوړئ سلام قولا من رب رحیم او سلامونه به وي چې وینا ده د رب رحیم ذاتنا د الله د طرف نه به په دې جنتیانو باندې به سلامونه وي الله به پې سلام وایي فرشتې به پې سلامونه وایي په یو بل به سلامونه وایي الله به فرمایي وامتازوا اليوم ایها المجرمون د قیامت په ورځ به اعلان کوي جدا شئ نن جدا شئ تاسو نن اے نافرمانو زما د نیکانو بندګانو نه ډډې ته شئ. دنیا کې خو په نیکانو کې سر ور کړی منافقت دې کو اوس ډډې ته شوځه. الم اعهد الیکم یا بنی آدم ولې ما وعده نه وکړې تاسو سره ای بوی د آدم بچو
چې الله تعبد شیطان تاسو عبادت او اطاعت د شیطان مکوئ انه لکم عدو مبین یقینا د دشمن یقینا د شیطان تاسو پر دشمن ښکارو او دا مرته نو ویل چې ان عبدونی زما بندگی کوي هاذا صراط مستقیم دا د لار برابره ولقد ضل منکم جبلا کثیرا او یقینا گمراه کړي ولقد اضل منکم جبلا کثیرا افلم تکونوا تعقلون یقینا گمراه کړي دي شیطان منکم استاسنا جبلا کثیرا خلق ډیر الله وی ولما تاسو دا خبره نه وکړي چې دې شیطان ستاسو نه مخکې ډیر خلق په خرسوار کړي او ډیر خلق جهنميان کړي دي خمي پوهه کړي وي اپلم تکونو تاکلون آی تاسو کې عقل نو چې زما پر خبرم سوچ کړي وي هذه جهنم التي كنتم توعدون دا جهنم هغه دی چې وای تاسو سره دنیا کې وعده کړی شو اسلوها اليوم دن شیدتن رزی بما کنتم تکفرون پس سبب داږي چې تاسو کفر کولو اوس دوی به وایي چې موږ رضا نه بار ګوا نه منو الله که هر څوک په موږ وایي چې موږ منل ته تیار نه نو الله تعالی وایي ښه دا شو او یاو په خوله بوله مهر لګئ اليوم نختم على افواههم په دې ورځ باندې مهر به ولګو موږ کافرو ته د هغوی په خولو باندې وتکلمنا ایدیهما خبرې به وکړي موږ سره لاسونه دوی وتشهد ارجلهما او خبرې به وکړي خپې د دوی بما کانوا یکسبون پای باندې چې څه کسب کړي دي لاس به زر زر ووایي خپې به ووایي چې زه غلاله په روانه کړی وم قتل لپاره روانه کړی وم بېدینۍ دپاره یې بوتلي وم لاسونه به ګوي ورکړي دا تمام اندامونه به ګوي ورکړي او په یو منډه به ورکړي او خبره به خلاصه شي ولو نشاء لطمسنا على اعینهم که زمونږ خوښه شوی وی لطمسنا نو موږ به تمس راوستی وی ړوندوالی به م راوستی وی علی اعینهم په سترګو د دوی باندې موږ به ترې خپل نعمت سترګې اګیستی وی فاستبقوا الصراط نو پس دوی به وړاندې شوی وی لارې ته فانا یبصرون پس څنګه به وویني چې سترګې نه یي ولو نشاء لمسخناهم على مکانتهم که زموږ خوښه شوی وی نو موږ به مسخه کړي وی دوی له په خپلو ځایونو باندې ګټې به امتساج کړی وی په ځای به ناستو فما استطاعوا مضیا ولا یرجعون په دوی به طاقت نه درلې د تللو ولا یرجعون او نه د واپس کېدلو ومن نعمره ننکسه فی الخلق افلا یاکلون آیا هغه څوک چې موږ عمر ورکو هغه ته نعمره عمر دراز ولا ورکو نو ننکسه فی الخلق الټه کو موږ لاغه غلره په پیدایش کې یعنی پس ته ښه ځوانۍ نه پس ته ښه طاقتورتوب نه موږ یې هغسې ماشوم کو څنګه چې د مور نه پیدا شوی و بلې اړی راړی بلی او دسماتی لبوزی اپلا یاکلون آیا پستا عقل نکار نالی وما علمناه شعر وما ینبغی له ندے خود لے منگا دی پیغامبر تا شعر وما ینبغی له او نا دا دسرا خون کئی شعر ویلا ان هو الا ذکر ندے دا منگ چی دل سور کری دی مگر پن و نصیحت و قرآن مبین او لستل شوی اخکار دے دا یو ځل نبی علیہ السلام مرګرو سره روانو په جهاد کې نو دا ګوتې زخمی شوه دا ګوته نو وینه راوبیدتې نو نبی علیہ السلام ویل چې هل انت الا اصبع دمیت وفي سبیل الله ما لکیت ته خو نه یوه ګوتې مګر تا ته د الله په لار کې ته زخمی شوې نو صحابه ورته ویل یا رسول الله تا شعر غلط ویو ویل څنګه غلط ویو دا څنګه دی نو صحابه ورته ویل چې یاره جي دا داسې دی هل انت الا اصبع دمیت وفي سبیل الله ما لکیت نبی علیہ السلام ویل صدق الله خدای رښتیا وایي وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقرآن مبین خدای زما باره کې رښتیا ویلي دي چې دې پیغمبر ته مې شعر نه دی ښودلی
او نه شعر در سره خوند کوي. ځکه چې شعر خو هغه کلام دی چې هغه د موهوماتو نه او د خیالاتو نه او د اکاذیبو نه چې کومه دی نو مرکبي. د دې وجې نه شعر په باره کې وایي چې احسن اوست اکذب او، احسن اوست اکذب او، ډېر ښایسته شعر هغه دی چې ښه د دروغو ډکي. په کوم شعر کې چې ډېر دروغ وي هغه ډېر ښایسته وي. ښه وایي چې احسنه اکذبه، په عربۍ کې دا داسې الفاظ دي، احسنه اکذبه. دا خدا دغه خبره شوه شعر، خو ټول اشعار داسې نه دي. لکه حسان زوی ثابت په اشعار ویل، عبدالله زوی د رواحه رضی الله تعالی عنه به اشعار ویل، او نبی علیہ السلام چې به کلم شعر ویل نو پکې وتیر وته. دا ډیر ځایونو کې نبی علیہ السلام داسې ویلي دي. لکه په غزوه حنین کې د کچرې نه کوشو کافرانو طرف ته ور روان شو او ویل چې انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، داسې ویلي. او داسې په جنگ خندق کې به دا ویل اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر الانصار والمهاجرا. دا به ویل کړه لولا الله ما اهتدينا ولا تصدق ولا صلينا. دایم ویلي دي. خدا نبی علیہ الصلوۃ والسلام قصدا نه دی ویلي، دا هغه په خله داسې جاری شوي دي. نو اتفاقی طور په بعض اشعار پیغمبر خدا ویلي داسې. نور د عبدالله زوی رواحه په شانتي یا د حسان زوی ثابت په شان دغه اشعار او دغه مضامین دای ته موږ نظم وایو، او دغه اشعار په حقیقت کې دغه ته حکم ویل کېږي. یا لکه حافظ عبدالرحمن چې به تاسو ته نظمونه ویل، دغه هم نظم او شعر وکړه. او دا نور ډوزن ډلې چې وایي ډوزن ډله دغه هم وایي کړه چې دنیا د دنیادارو صفتونه پای کې کوي. نو دا ښه شعر ډېره ښایسته خبره هغه ده. مفسرین وایي چې امام شافعي کړې ده چې الشعر کلام، شعر کلام دی، احسن احسن دی او قبیح قبیح دی. بس لنډه خبره ده. ښه اشعار ښه دي او بد اشعار بد دي. نبی علیہ السلام به حسان ته په مسجد نبوي کې منبر په خپله سم کو او ویل کېنه پې وایه ورپسې پرې کفارو پسې ستا دا اشعار پې د تورې نه سخت لګي په کفارو باندې. داسې به وفرمایي اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون. آیا نه ګوري دا خلک چې یقینا پیدا کړي موږ دې دپاره د هغې نه عملت ایدینا چې کار کړی زمونږ لاسونو، ساز کړي زمونږ لاسونو، انعاما څاروي دي. دا غوا میخه او ګډ او بیزه اوښه دا د الله د قدرت لاسونو ساز کړي، دا خو موتانه دي ساز کړي. نو فهم لها مالکون دي دا خلک د دغه څاروو دپاره مالکان، داسې تصرف پکې کوي لکه مالک چې په خپل ملک کې تصرف کوي او ساز کړي ما دي. وظل الله لهم او تابع کړي دي څارو لرا ما لهم د دې خلکو دپاره فمنها رکوبهما، نو ځنې د دې د هغې نه سورلی دي، ومنها یاکلون او ځنې د هغې نه لالی او خوري. څنګه الله تعالی تابع کړي دي؟ ګوره یو ماشوم اوښ د مهار نه ونیسي او دا چل ورته وکړي پوهېږئ پرې باندې. او د مفسرینو لیکلي دي وایي د سلو خانو قطار چې په یو بل پسې د هغې پړي وتړی او دا پړی د یو ماشوم په لاس کې ورکړي چې تللی قدر شي، نو چې چرته دا ماشوم بوځي دا سلو خان ورپسې رواني. حالانکه که دا یو اوښ نه الله خپل تسخیر لري کي، دا غونډ سري بالول کلی به رامني نه کي. بیا پوهېږئ پرې که نه؟ دا کلی به بیا رامني نه کي.
وذللناها لهم تابع کړي منګه دې سارو لره لهم د انسانانو دپاره نو ځنې د سارو نه د دوی سورلی دي او ځنې د دې نه دوی خوري ولهم فیها منافع او د دې سړو خلکو دپاره پرې سارو کې پیدې دي اوس خو موږ وایو مړه اوس د هر دوکان د پویو ډک پروت دی په سارو باندې څه کې دا په کور کې سوټي کوي او دې له به ګیا څوک راوړي بیا به زه لاس په صابونونو باندې انځم چې شوته لورې به ما قرآن څه وایي ولهم فیها منافع پرې سارو کې د انسانانو دپاره پیدې دي و مشاربو د څښلو سامان دی چې ترې نه پخې څکې څونه خوند کوي او شملې چې ته وکړې پرې ووړي کې پرې سخته ګرمۍ کې او بیا څکې ماسته به کې بیلي کوچ به کې بیلي او د شملو نه مت ارساس کې هغه اذان له مزیدار چې طبیعه کې خوند کوي څونه پیدې درته ووایم شمار یې رسي افلا یشکرون آیا دا خلق د دې نعمتونو شکر نه ادا کوي واتخذوا من دون الله آلهة نیولی دی خلقو سوا د الله نه ځان دپاره معبودان لعلهم ینصرون کېدای شي چې دوی امداد وکړي د دوی په دې خیال باندې چې دوی امداد وکړي لا یستطیعون نصرهم الله فرمایي طاقت نه لري دا بوتان او غیر الله د امداد د خپلو عابدانو وهم لهم جند محضرون بلکې دي دا کفار او مشرکان لهم د خپلو معبودانو دپاره یو فوج حاضر کړی شوی دغه بوتان دوی څه امداد نه کوي دوی د دغه بوتانو په خدمت کې ډنډه په لاس باندې ولاړ دي چې څوک یې مات نه کي فلا یحزنک قولهم غمجن دي نه کي تاله را وینا د دوی غمجن دي نه کي تاله را وینا د دې مشرکانو انا نعلم ما یسرون و ما یعلنون یقینا الله وی مونږ پوهیږو په هغه چې دا کافران پټې کوي وما یعلنون هغه چې دوی ښکاره کوي اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفه آیا نه ګوري انسان یقینا منګه پیدا کړی دی د یو ساس کې اوبو نه پلیتې اوبه دي یو ساس کې فاذا هو خصیم مبین ناڅاپه یې د جګړه لوښکاره دغه چې راغټ شو بیا دا وختي به وایي او د الله رب العزت په باره کې به لګیایي د الله د دین په باره کې به لګیایي د الله د پیغمبر په باره کې به لګیایي او دا خوله به وازه بیته کوي او دا دلایل به وایي او د خدای او د رسول خلاف به کوي او دې ته نه ګوري زما اصل څه د مشرانو ډېرې باریکې خبرې لیکلي و چې یو سړی 2 ځله د ایک پلار باندې راوځي 2 ځله د ایک پلار باندې دی راوځي نو د کې را تکبر د کم ځای نه پیدا شو ستا خو هغه لارې هم داسې ستا لارې چې په کومو لارو باندې پیدا شوې او تا کې را تکبر داسې پیدا شوی چې ته زما په شان څوک چېرته دی فاذا هو خصیم مبین وضرب لنا بیانوي زمونږ دپاره مثال ونسیه خلقا او ورکړی دی خپل پیدایش لره دا یو کافر راغی غالبا امیه زوی د خلف دی او یو زوړ شوی د قبر نه چرته یو زوړ شوی روش شوی دا هډوکی راوړو او نبی علیہ السلام په مخ کې داسې راکړه ویل ته وایې چې موږ داسې شو نو بیا به ژوندي کېږو او خیر زیرې کوي چې داسې شو نبی علیہ السلام ویل او خدای به ژوندی کړي او جهنم ته به یې دننه کړي خدای به ژوندی کړي او جهنم ته نو قرآن وایي وضرب لنا مثلا بیانوي زمونږ دپاره مثال چې وچ هډوکی روس راوړی وی دا کوي پیغمبر ته یې ښایي چې دا به بیا ژوندي کوي ونسی خلقا او دی خوغار شوی خپل پیدایش شیر کړي دا خو لا بیا هډوکی دی ته خو د یو ساس کې اوبو نه پیدا شوی قال من یحیی العظام نو وایي دا مشرکه څوک به ژوندي کړي دا هډوکي وهي رمیم ای به دي ریزې قل ته ورته ووایه یحییها الذي انشاها اول مره ژوندي به کړي دي هډوکو لره هغه ذات چې پیدا کړي دي هډوکو له اول کرتې وهو بكل خلق علیم او الله په هر مخلوق باندې پوهه دی
الذي جعل لكم من الشجر الاحضر نارا، هغه ذات چې پیدا کړی دی تاسو لا د شنې ونې نه اور، د شنې ونې نه تاسو لا اور پیدا کړی. په دې ځنګلو کې او په دې عربو کې دوه ونې دي، او هغه دوه ونه چې څانګه راوالي او دا یو په بل راکاږي اور والي، باقاعده ونې دي. نو بلکې دا تحقیق شوی دی چې په هر ونه کې اور شته، هر ونه کې اور دی، سوا د مرخڼۍ نه، عناب ورته وایي په عربی کې، سوا د مرخڼۍ نه چې مرخڼۍ کې اور نشته. او د علامه کشاف لیکلی دي وایي ځکه د هغې نه خلک سوباړي سازوي، دا دیر والا ورته سابوړی وایي، خو موږ ورته سوباړی وایو. نو وایي چې د دې وجې نه د مرخڼۍ د ونې نه خلک سوباړي سازوي ځکه چې جامه نه سیزي. نور هر یوه ونه کې اور شته. او د الله د قدرت ته وګوره چې متضادین نه جمع کېږي، دوه شی نه چې متضاد یې په یو شي کې نه جمع کېږي. او د الله قدرت داسې دی چې متضاد شی نه هم جمع کوي. لکه شنه ونه د اوبو ډکه ده او په دغه شنه ونه کې اور هم پروت دی، او اور او اوبه متضادین دي. دا وریځ ده، په دا وریځ د اوبو هم ډکه ده او دا دې کې چې کوم دی تندر هم دی هغه اور دی. نو وایي جمع النقیضین، دا جمع کول د متضاد شینو دا زمونږ د پروردګار د کارونو نه یو ناشنا کار دی. یو شاعر په شعر کې هم دا ادا کړي دي. نو ځکه وایي الذي جعل لكم من الشجر الاحضر نارا، هغه ذات چې ګرځولې ستاسو دپاره د شنې ونې نه اور لره، فاذا انتم منه توقدون، ناڅاپه تاسو دغه ونې نه اور بلوئ. اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على يخلق مثلهما، اوليس الذي اين دی هغه ذات، اين دی اوليس الذي اين دی هغه ذات خلق السماوات والارض چې پیدا کړي اسمانونه او ځمکې، سند بقادر الله يخلق مثلهما، طاقتور په دی باندې چې ستاسو مثل ساز کی. بلا حق دا هو الخلاق العلیم، دا الله ډیر پیدا کوونکی پوهه دی. انما امره، خامخا خبر دا الله داوی، اذا اراد شیئا، کله چې متعلق کی خپل اراده په یو شی پورې، نو دون وی ان یقول وی کن، ان یقول له وی دی شي تا کن موجود شا په یکون موجود شي. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، پاکی دا الله غزاد لرا چې په لاس تا کې حکومت د هر یو څیز دی. و الیه ترجعون، او خالص دی الله ته به تاسو ټول واپس کېږئ. بسم الله الرحمن الرحیم والصافات صفا فالزاجرات